سلامونه زما نوم محمد علي بختیار خان دی. نن بس تاسو سره په داسې ټاپک خبرې کوم چې نن زموږ قوم کې ډېر عام دی. ماشومان سره زیاتې، ماشومان مرګول، د ماشومانو مرګ. نن سبا زموږ غریب لکه دا غریب ملک دا بار ملک پیسې را لیږي، کسانو ورله پیسې را لیږي چې دا ماشومان اوله دا څه ورله پرېږه یا دې څه نه ورله وینه روباسه. د بار ملک خلک نور نشې ختم شوې، بس اوس دا نشو منته چې د غریب ملک له به پیسې ورکوي، ماشومان به مړه کوي. د غریب ملک لالچي کسانو له به پیسې ورکوي، دا ماشومان مړه کړي. څنګه موږ مثال والو د مریم چې پلار هغه ماشومه مړه کړه. اوس موږ غواړو چې هغې پلار له زریعام پانسي میلو شي، خو هغه اوسه پورې جیل کې پروت دی، اوسه پورې هغه باندې چا کیس هم نه دی شوی. بل د هبه ماشومې هغه چې په جومات کې یې مړه کړې وه، د دې به څه کېږي؟ د بار ملک د دې لالچ ختم شي. موږ د انتظامیې ته وایو چې د دې ماشومانو به څوک مرسته کوي، ماشومان به څوک خیال ساتي. بل ځل یې مور او پلار ته یم چې دا ماشومان بار دی پاپړ ماپړ له چپس جوس له یا دې له یوازې مه لیږئ، چې سره لیږئ ځان سره یا ځان خپله ورسره ځئ چې ماشوم هم په حفاظت کړي. کنه خدای مکه الله مکه سبا ستاسو ماشوم سره داسې چې بیا به تاسو څه کوئ؟ نو خپل ماشومان حفاظت کوئ، خپل ماشومان داسې بار مه پرېږدئ، یوازې بار مه پرېږدئ، ځکه چې ډېر داسې خلک کوي چې پیسو لالچ دپاره بار ملک نه ورله خلک ډالر رالیږي، نو د هغې پیسو لالچ دپاره ماشومان ولي یا ماشومان مړه کوي. تاسو به په دې خبرې لا نه پوه شوئ چې بار ملک له دې لالچیانو له څنګه پیسې رالیږي. زه تاسو اوس په دې خبرې پوه یم. بار ملک کې دا خلک کې دا چې نشې وکړي نو دې سره دومره سیټسفیکشن ورته نه میلاویږي، دومره سکون ورته نه میلاویږي، ځکه چې ډېره زیاته نشې کړي. نو دې داسې کار وکړي چې د غریب ملک له پیسې رالیږي او د کسانو ته وایي چې دې له ویډیو جوړه کړي، د ماشومان له ویډیو جوړه کړي چې دې څنګه دې نه وینه روباسئ، دې څنګه پرې کوئ، دې نه ګردې وباسئ، دې سره بل څه دې له ویډیو وباسئ، نو چې هغه ویډیو هغلته کې لایو براډکاسټ شي، دې له هغې سره سکون میلاویږي، دې سره د هغې زړه ته سیټسفیکشن میلاویږي. ځکه زه تاسو ته وایم چې خپل ماشومانو حفاظت کوئ، یوازې عملي کې بار چا سره مه پرېږدئ، نه یې ماما سره پرېږدئ، نه داسې تاسو وایئ دی د ترور زوی د سره تلی شي دغه سره یې مه پرېږدئ. دې تاسو وایئ چې دی دا بل سره شي، دا د سره سپکولی شي، دې کره شپکولی شي. نن سبا له چا هم پته نه لګي. نن سبا هر یو کس خپل دپاره ځان دپاره ډېر ښه پوهېږي او هر څه کولی شي، هر هدف پورې رسېدی شي. نو تاسو خپل ماشومان خپله حفاظت کوئ. اوس تاسو به سوچ کوئ چې دا خبره ما ته څنګه پته ولګېده. زما په ویډیوز باندې فیډبیکس راځي، نو هغې کې راته چا وایس میسج کړی دی او زه په دې کیسې نه واقعه خبر کړی یم، د دې کیسې راته خبر را رسولی دی. اوس داسې خو هسې به خو څوک خپلې ماشومې له په مرۍ چاړه نه شي ښودی، د دې پاسه شاته به هم څه لالچ شي، څه د پیسو زور به وي، نو ځکه خپل ماشومه مړه کړي. نو خپل ماشومانو حفاظت ساتئ، دا به ستاسو د ماشومانو خیر به پکې دواړه وي. کو جوندو زه به تاسو سره بلې پروګرام کې ملاویږم. جزاک الله.